نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمورنا طول بجمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تتاسو تا قرآن کریم آیات مبارکہ اولستو وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض دی آیات مبارکہ کی سلور کسان ذکر شوی دی درے کسان چکم دے دنیا پرس او یو دا اللہ نبی الرسول ذکر دے چې تاسو ټول پیژنئ خپلوان او رشتہ دارم ندي خو الله رب العزت مونږ ته په قران کریم مبارکه کې ذکر کړی دي قارون دا د موسی علیہ السلام خپلوان رشتہ دارو منصبیو صنعتکارو مال او دولت والو فرعون ظالم باچا تیر شوه او هامان چې د هغه وزیر تیر شوی ټول سلطنت د فرعون منصوبه به تیارول هامان نو الله رب العزت فرمایي ولقد جاءهم موسى بالبينات درې وړ ظالمانو ته الله و امام موسی علیہ السلام یو فقیر یو ملنګ راولې دې درې وړو فاستكبروا فی الارض په موسی علیہ السلام تکبر او لوی وکړل د موسی علیہ السلام مقابله کوله هو ما كانوا سابقين دیو په مقابله کې وړاندې لا نړل کپدی آیات مبارکه مونږ او تاسو ذهن خلاص زوی ما چې دا یو آیات مبارکات د مصلحت لپاره د انسان د ذهانت لپاره چې سو پورې دی ژوندې دا کامل نه
نور خو به موږ تاسو باندې د دنیا هر قسمه امتحان راځي او تیریږي او را روانونه دي. نو الله رب العزت موږ تاسو په دې دنیا کې پیدا کړیو په یو مقصد، چې الله رب العزت موږ تاسو نه په دې دنیا کې غواړي عبادت او عاجزي. موږ تاسو نه الله رب العزت په دنیا کې باچاحت نه غواړي. که باچا الله پیدا کړی دی هم د دغه مقصد د پاره پیدا کړی چې تبا عبادت کې د الله کمال دولت والا دی او که وزیران دی او که هر څومره دی دای د خپل مقصد د پاره پیدا کړی دی چې تبا د الله عبادت کې. خدا تاسو ټول ته دا فتح ده چې فرعون خوب ولیدو، چې خوب ولیدو چې د بنی اسرائیل د محلاتو نه رڼا راوچته شوه او زما سلطنت یې تس نس کړ. نو دې چې کم تعبیرات والو ساحران وغیره غیره طلب له داسې خوب مې ولید. نو دې تعبیرات والو ته الله رب العزت په بنی اسرائیل کې حالان کې په دغه وخت کې دا بنی اسرائیل یو کمزوري دي، د دې د فرعونیانو ته به قبطیان ویل، د دې قبطیانو فرعونیانو غلامان دي. نو دې وخت کې ورته دا وایي چې د دقه ستا د دې غلامانو د دې بني اسرائیلو نه به یو انسان الله را پیدا کړي او ستا سلطنت په ختم کړي. نو تاسو ته هم دا معلومات دي چې فرعون څه کار سټارټ کړ. فرعون مقابله شروع کړه. مقابله د چا سٹارټ له د الله شروع کړه. ګوره مونږ او تاسو زما ګوره په دې بیان کې یو مقصد دی، اخره کې درته به ویم د بیان مقصد مې دا دی چې مونږ او تاسو د الله د امتحاناتو سره کېږو لګیا یو، یو مونږ تاسو کې داسې نشته چې الله ته متوجه شو. مونږ او تاسو ټول په خپل خواهشاتو کې ډوب یو. د خواهشاتو زندگی تیرو. د ما د دې بیان مقصد نن دا دی نو فرعون مقابله سٹارټ لا سبه کول بنی اسرائیلو کې بچ کم ماشوم پیدا کوو قتلوه به. علماء لیکي شپه وکاله د ماشومان قتل کړل، ماشوم به پیدا کېدو قتلوه به. تاسو به اوریدلی الله رب العزت تم دقه موسی علیہ السلام را پیدا کړ. تربیت ولا په کم ځای کې وکړو، تربیت ولا د فرعون په کور کې وکړو. اټ واقعات دي قران کریم کې زیات نوم ذکر شوی د موسی علیہ السلام. قران کریم کې زیات واقعات ذکر د یو فرعون ظالم بادشاہ مقابله وا او دا فرعون هم یو سیاسي لیډر وګوره، ذهن ولا الله ډېر مهارت سره ورکړي، تدبیرات به تیارول.
قوم به ځان سره تابع کوو چې دا قوم د موسی علیه السلام نه واوړي ما طرف ته شي خو پیغمبر خو د الله پیغمبري یو پیرا موسی علیه السلام ته تاسو ټول کافر یې جهنم ته به ځئ مې خپل لګېدلی فلکونو خلق را جمع دی نو فرعون یو سیاسی چال وچلو وای زمونږ د مخکینو خلکو بس کېږي نو موسی علیه السلام نو خو الله ذهن ورکړی وی مخکینه د الله سره معامله ده خو زه الله تا ته رالیږلی یم زه الله تاسو ته رالیږه زما معاملات تاسو سره دي موسی علیه السلام داسې نه وی چې ګوره مخکینه هم د جهنم ته تللی دي ځکه قوم نور مخالف ذات پیدا کېدو بغض کېده کې نه پیدا کېده نو فرعون مقابله شروع کړه نو چې مقابله شروع کړه موسی علیه السلام ته الله رب العزت ام په دغه فرعون په کور کې راوشت کو تربیت یې مولا وک د یو غریب کورنۍ امدغه موسی علیه السلام الله رب العزت د فرعون د باچاهت نه جلاوطن هم شو او واپس خپل قوم ترال بني اسرائیل ته ام الله رب العزت ګورې دې کې مې د خبرې مقصد دا دی چې دا فرعون باچاهت دې نه وتلی لښکر او فوج ورسره و ادارې و ورسره ام په دغه باچاهت کې الله فرعون غرق الله رب العزت وی دا فرعون تر ورځ د قیامت پورې عبرت نشانه ګرځوم چې تر قیامت پورې انسانان راضي او دا فرعون د ټول انسانیت د مخلوقاتو د پاره ګوره دا کافرانو هم د پاره د دې ټولو د پاره عبرت نشانه ګرځیدل یو کافر په خپل ځبانه فرعون نوم نه دی د ټولو انسانان د مخلوق په ذهن کې د فرعون نه نفرت ده کاغه د هر مذهب سره تعلق ساتي حامان د هغه وزیر چې کومې منصوبې به تیارولې منصوبو کې ناکامیاب شي الله غرق قارون چې دا د موسی علیه السلام خپلوانه د موسی علیه السلام د منصوبه تیاروله خلاف تر اوس د قیامت پورې قارون هم عبرت ده زما کې راخستو عزتمندو مونږ او تاسو به نور تاسو د واقعات اوریدلی نو که دا نور واقعات هم متعلق نو وګوره مخکینی دا مخکینی چې څومره واقعات دي دا د متأخرستانو د پاره نصیحت نو چې مونږ او تاسو د دین نصیحت حاصل کو چې مونږ او تاسو د دین نصیحت واخلو چې باچاهت د یو کمزور نبی د موسی علیه السلام رسول چې مالی حالات کمزور مقابله یو باچاهت اونکړه تاریخ په موږ تاسو غتلې چې ابراهیم علیه السلام الله رب العزت چا تراولې کو نمرود تراولې تاریخ لیکي و ابراهیم علیه السلام دغه وخت کې یک تنها مسلمان دی حالانکه خپل خاندان هم دغه وخت کې حالات کفر کې دي شرک دي او نمرود یو باچاهت دی
یو سلطنت ته او ابراهیم علیه السلام سره مال حال اسم نشتا جائیداد کوټه وغیرہ امدغه ابراهیم علیه السلام مقابله وکړه تاریخ لیکي چې ابراهیم علیه السلام کله مقابله کوله نو د فرعون نمرود دی وی جنگ ته تیار شه نو د نمرود خدا مقصد و چې د سره به ډېر لښکري ابراهیم علیه السلام چې کله میدان ته ورځي نو نو سره اسلحه شته تش لاس دی تش لاس دی او د نمرود سره مقابله لور روان دی الله رب العزت لوی لښکر د ابراهیم علیه السلام راولېږ چې ماشي موچه او نمرود په ماشو تسنس کو داغه پچاهت په ماشو ختم شکست ورک امدغه نمرود چې الله په دغه ماشي مردار کو چې ماشي پس پیمو کلاړو ذهن ته ورسید نو مونږ او تاسو ګورم څه حالات ته ګورم دي حالات مطابق یقین په الله وکم خو پښتانه به سخت زديان قوم یو نو مونږ هغه نشل لګ شتا کامیابی څه کیدا عزتمندو کامیابی صرف د الله فدین کیدا ګوره په مال حال دولت کې کامیابی نشتا مونږ تاسو مال حال دولت وګټلو حلال روزي او حلال رزق او حلال مالم وګټلو امدغه مالم راواغستو د الله په دینم خرج الف لام میم سوره بقره کې اولنې 3 آیات مبارکه کې د دې وضاحت شوه دی دغه مالم د الله په دل باندې ولګو نو دې الله سویل دي اولئک هم المفلحون ودا کسان کامیاب دي ورې زموږ استاسو دنیا مقصد نه دی که زموږ استاسو دنیا مقصد وي الله مونږ تاسو د دنیا په مقصد را لګلې وې نو ګوره قارون به کامیاب شوی و تر روز د قیامت پورې به د قارون په شان ته مالدار مال حال دغه ترانش ځکه قرآن وضاحت کوي په ټولو مخلوقاتو کې به داسې مالدار ترین شخصیت د ورځ د قیامت پورې پیدا نشي کامیاب نش مال حال دولت په مونږ ټو زکه په دې لوټ باندې لیکلي وي حلال رزق ګټل عین عبادت ہے دا زنه چې مونږ به تاسو مال حال به نه ګټو خو د مال حال ګټلو ته به مقصد نه وایو د دې سره به د الله د دین چې څومره احکامات ته هغه به په خپل ژوند کې راولو د الله دل به په خپل ژوند کې راولو بیا به موږ تاسو د الله په دنیا کې په دې دنیا کې او په آخرت دواړو کې زموږ تاسو کامیابی ده چې موږ تاسو تاریخ وګورو
الله رب العزت چې څومره انبیا را لېږلي دي دنیا ته دا ګورې ټول حالانکې منصب اوچت منصب خانداري منصب واله دي خو ګورې غریبانان فقیران زمونږ استاسو چې پیغمبر دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مبارکه منصب لوی منصب والا خو چې موږ تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم تاریخ ولولو تاسو ته ما تقریبا 137 جمعو کې دا تاریخ لوستلی و نو چې موږ تاسو د هغې تاریخ ولولو نبی صلی الله علیه وسلم مالی حالات کمزور و الله حالانکه الله رب العزت هغه دنیا د سرو زرو جوړه کړې وه چې کم د خوښې ته اوچته وه او نبی صلی الله علیه وسلم چې کله یو سلطنت د مدینه یو قائم شو فتوحات رالل همدغه نبی صلی الله علیه وسلم به بیا هم فقیر و نبی صلی الله علیه وسلم د فقارت زندگی خوښه کړې ده او څه به ویل الفقر فخری الفقر فخری وی فقر زما د پاره لوی فخر دی د اخرنۍ خبره کوم ټایم نشته پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو خدا سوچو چې بس وس باچاحت رالو کور ته به ډېر حمال حال راشي غنیمتونه به راشي خوشحالیانې به راشي موږ به خورو سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم ام اقد فقارت زندگی وا بیبیانو مطالبه وکړه د الله رسوله مخې خو سنو نو اوس خو سلطنت دی باچاحت دی نو الله هم پیغام راولېږو د الله رسول ووې که دنیا محبوبوئ نو تاسو زه پرېښوستیو ته تیار یم او که الله ما خوښوئ حضرت عائشہ امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها ته ووې وی عائشې تا تم اختیار دی رضی الله تعالی عنها خو ما محبوب کا حضرت عائشہ رضی الله تعالی ټولو بیبیانو د الله رسول محبوب کیا زموږ دنیا نه د پکار نو دا ژوند تېرېدو واله دی ګوره یا ساتئ انشاءالله بیا مې اراده ده چې په دې به تاسو د غټ اختر نه پس که خیر و موږ تاسو له الله ژوند راکړو نو په دې مرګ به خبره کوم الله دې موږ تاسو له ژوند را نصیب کړي دا ټول موږ تاسو د دنیا نه پانی ختمېدو واله یو دا د موږ تاسو عقیده ده اوس ته چې یو ځل به روان یو او هغه د موږ تاسو همیشه زندگی دا زمونږ ستاسو عارضي زندگی نو دا به د همیشه په زندګۍ باندې نه غوره کوو دې کې چې مونږ تاسو چې الله خوشحاله کو الله به مونږ تاسو وروسته خوشحالۍ نعمتونه راله جوړ کړي چې جنت ته نو الله دې موږ تاسو ټول عمل کولو توفیق را نصیب کړي او آینده جمعه ان شاء الله